دوی د ځمکې دا تنازع وه دې عجبې سیچو دا مخروران هم کړل اغواکار هم کړل 300 ګانې هم پې کړې دوی نه مړې کړې نه غلا کړ دې د خدای تعالی لاق دې دا ماشومان بچي دي دې باندې به موږ څه کوو موږ انشاءالله دې سره یو که په 2-3 ورځو کې د دې عجبې سیچو خلاف څه کاروایي نه شوه موږ به کاله چوک بندو دا نو دې سیچو عجب په خپله معنې ډز وکړو چې ډز یې وکړو دا ملګری مې ولګېدو چې ولګېد دا یو چغه ووالېسته پرېوت زمانه او وایي ما د موټرسایکل نه ودانګل ما داسې منډه کړه د ماشومانو زنانه وایي چې زه به سره د بوقرې په ځان تېل اړوم د تاڼې مخې ته خو زموږ مطالبات به منظور شي او سیچو به په جیل کې خټک خبرې کوم جي د دې نه 15 میاشتې مخکې بلکې 4 نیمې میاشتې مخکې دا ډاکومنټس دي چې دا ریاض خان د ده نه مخکې ایس ایچ او او هغه دا معروف شاه او دا چاچا صفا کړي دي دا تاسو پوهیدئ شئ ټیک شو جي موږ دا وایو چې معروف شاه په کومو کیسونو کې و چې 22 او کوم مثال یو سړی چرس خرڅوي یا پوډر خرڅوي نو د هغې دپاره قانون دا دی چې 19 د پاو په ځای پسې کیلو ولیکه زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ سره د انصاف وشي خبرې مخنیوی دې وشي دا اجرتي قاتل دی په پیسو مړي کوي د دې نه یو نیمه میاشت مخکې په نوخار کې 3 کسان نشتي دي د هغه ځای نه راغلی دی دلته ټیک شو جي د دې نه بعد د په پاتې کې 2 کسان په موټر سایکل نشتي دي یو 15 ورځې مخکې دا پېښور دی پېښور دا د قانون محافظ دی لیکن د قانون محافظ نه دی دا اجرتي قاتل دی عجب خان اجرتي قاتل دی مونږ ریکویسټ کوو ګورنمنټ او پاکستان ته چې زموږ سره د انصاف وشي مونږ ګورنمنټ او پاکستان ته خواست کوو چې بهی زمونږه د تپوس وکړی شي او مونږ سره د حق وشي ولې یو سړی بېګناه په دې لار روان دی او هغه ولې په څه جرم یې ولې د پولیس قانون دا دی چې یو سړی مشکوک و راکوزې کو د هغه د تالاشي وکړي تالاشي دې والي که د هغه سره څه د هغې جرم مطابق سزا دې ورکړي د ایشتو خو یې څه کار نه دا چې څو شو دا د دې ځمکو د کاتې نه دا لانجه جوړه ده او خلک مسلې ختموي دې خلکو ته ټوپک چې کوم دی نو عجب خان په اوږه کې واچو عجب خان دې خلکو ته ټوپک په اوږه کې واچو دا مونږ ټول کلی راغونډ شوي وو مونږ ریکویسټ کوو ګورنمنټ او پاکستان ته چې زموږ سره دې حق وکړي او انصاف وشي د انصاف دپاره راغلي وو او جاړو او کو موږ سره موږ په دې ورځ باندې تپوس نه شو نو موږ روډ هم بندو کوم ماشومان چې په دې دا د ماشومان دا د بچي تعارف نه وکړي دا چې د معروف شاه بچي دي ماشومان په هسپتال کې پروت دی پلار یې په تبلیغ کې تللی دی موږ څه کوو دا ټول خلک دې دا ووایي که دا معروف شاه جرم پیشوي نن چې کوم دی هغه په هسپتال کې پروت دی لاعلاجه پروت دی څوک نه ورځي مطلب دا دی چې نه ډي اي جي تپوس وکړو نه ال ډي پي او تپوس وکړو او دا 2 کاله مخکې دی په تغبې کې سچو چې دا یې بوتلي دي او بیا یې په بیره کې چلولو پنجاب کې بیره کې ډسټرک سرګودا تحصیل بلوان دا درخواستونه دا ساتي د عجبو او د دوی چې کوم دی نو دا ساتي تنازعات دي بغیر پټینا بغیر سموڑینا بغیر سوینانا ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کرنا کہ جی ہمیں انصاف دلوا دو ہمیں انصاف چاہیے ہم یہاں کے کوئی اجرتی قاتل نہیں ہے کہ یہاں کے آ کے اور ہم لوگوں پہ سر پہ پیسے لے کے اور بندے کو مرواتا ہوں دا معروف شاه 9 ورځې د ژوندی روک کړی پلار یې پې بایسه وکړله د جج ته ووایي چې ما سره نشته موږ په جرګه د ده ځای ته لاړو باجا نری ته د ده پلار او ورور سره موږ په حجره کې کېناستېدو میلو شو سره د دا خبره وکړله چې بهی تا په ما کور خبر کو زه به ستا اوس خوښ شمه موږ ته بیا په 3 ورځ ټلیفون وکړو چې معروف شاه په پنجاب کې دی هلته جیل ته د ورکړی و 2 کیلو چرسې پسې لیکلي دا یې پایار دی دا هغه ځای 2 کاله مخکې 9 ورځې بغیر قانونه بغیر جج د اډر نه د کسټډي کې ساتلی دی نن دې راغې 2 میاشتې وشوې د سیچو نه خپله صفایي چې زما د ځمکې تنازع ده د ډي پي او نه یې صفایي وکړه د سیچو نه یې صفایي وکړه ریاض خان په دې تاڼه موجود و پښتون سړی و پښتون و
هغه نه صفایي وکړله دوه چې څنګه ریاض خان بدل شو دی راغې په درېیمه ورځ باندې ځان له موټرسایکل اخیستی و په روډ کې ورته پولیس ودرول هغه موټرسایکل یې تی بوتو په تاڼه کې ولاړ دی موجود دی ده ورپسې د ځانه چرس ولیکل په قسم په قرآن یې وایم په دونه ثبوت یې ورسه نیولي زمونږ د پاکستان وزیر اعلی ته ډي اس پي ایس ایس پي دې ټولو ته زمونږ ریکوست دی چې زمونږ انصاف وشي ولې داسې ظلم کېږي زمونږ د حکومت د زمونږ مرسته وکړي زمونږ د امداد وشي دې ماشومانو ته وګوره علاقې کړه په هسپتال کې پروت دی په هسپتال کې پروت دی موږ سرکاري هسپتال ته وړو پریویټ هسپتال ته عجب یې چې ورته ووي چې دا به په دې هسپتال کې پروت دي بل خوا به یې نه وړئ او وینه ته هغه شان روانه ده ولې دا دونه ظلم دی دې د اجرت کار کوي بیا دغه ځای نه 10 بجې دوی ده ایستی دی بیا دوی داسې کار کړی چې 10 بجو نه وروسته دوی دی وړی دی هسپتال ته خو دلته ګاندي هسپتال ته وړی دی هسپتال نه واپس وښکلی دی دوی دې نه دی اخیستی ځکه 4 ډزې لګېدلې دا ګردې او معده یې لګېدلې نو هغه دوی تاڼې ته وړی تاڼه کې ایښی و په دې بل پسې ګرځي چې ژوندی ونیسو چې دا دواړه ایسه کې ورک کړو خو هغه یې پیدا نه کړو هغه موږ ته په باندې 10 بجې رنګ وکړو چې راشئ زه خو دغه شانتې هغه ولګېدو او زه راته یم خو زه راته پته نه لګي ګني دي په دې کې ناست یم تاسو ما پسې راشئ چې موږ ورپسې وروتو په موټرسایکل هم هغه پسې لارې وکتې نو د شپې دی موږ په 1 بجه پیدا کړو دا بل ملګری پیدا هم کړو دی هم راوړو په موټرسایکل چې راوړم ویل څنګه چلو هغه راته دا قیصه همدقسې وکړه راځه چې څنګه کوو دا قیصه راته هغه وکړه بیا د هغې نه پس داسې کار وشو چې موږ دې سړي سره رابطه بیا په دویم ځل د تاڼې د مرزا سره وکړه هغې وویل چې موږ نه دی دې ملګري موږ ته ویل چې ایزیچو دی بونډۍ بونډۍ دی زیپېټ هم په شکل عجب نوم یې دی وایي هغه ډز وکړو ړومبی ښځې ړومبی ډزې وکړو چې ما سړی پورې منډه وواله نو وایي وروسته دا ځای کې دی نو چې ما شاته وکتل نو وایي دې معروف شاه باندې د پاسه ټوپک ایښی و داسې پې ډزې کولې 4 ډزې بیا د پاسه ایستی دی سهار ورغلو هسپتال ته نو هسپتال کې د هغه نه هغسې اینه روانه وه 7 ډراپه اینه ورته موږ وخېژوله او هغسې د اینه روانه وه نو موږ ورته وویل د ډاکټر ته کمپاوډران وو هغوی خپل ګپ لګول پکې او د جنکۍ وې پکې نرسې هغوی خپل ګپ لګول د مریض اړوله او دی بېهوشه پروت و پولیسو داسې کار وکړو موږ ته له دې خو دلته علاج نه کېږي دا موږ هسپتال ته وړو پرایویټ هسپتال ته وړو پولیسو موږ سره په دغه چیړ وکړو زموږ د دې معروف شاه یو تره نه پړق هم ویستو چې دا ستا قانون دی پوه شوې دا عجب قانون دی چې عجب سویه به کېږي